لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذا شبه وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه جبير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالتور ما في المغرب كده حضور فاطمة سورة التور ورونينا ما خامس کی سورة التور میں یا ممکن دا چې اون سورت په دوه رکعاتونو تقسیم کړي یا ممکن دا چې صحیحه د تورې په یو کې ویلي صحیحه په بل کې وی وذالک جبير بن مطعم وإذا أول وقت وقر الإيمان في قلبي إذا خلت إيمان دما بدل بل ذلك براشي وإقدام في وورد دا آيات كنا نو ما ويش غني غيرانا ويست دا إسلام حقانية دما بدل واقع خلاص شو وعن الزهري دا تاريخ الإمام البخاري ندي واري لو مخك سنة سنة إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه نو يو دا حديث جبير بن مطعم يقول بيت محمد تا يو داوي لدي كي نبي عليه السلام قال فرمائي لدي في أسارة بدر فحط قيديان دا بدر دا بدر فقيديان ولو كان المطعم بن علي حيا كمطعم ابن علي جمديبي دا جبير لا دي راوي مطعم ابن علي كتل في الفرد جمديوي او ثم كلمني ما سره خبره کړې في هؤلاء پر قیدیانو کې د دې بخلاصولو کې في ثم كلمني في هؤلاء في فك هؤلاء د دې خلق په خلاصولو کې کوم خلق انتنا چې بدبوې دي دا نتنه او تسوي دا وی بدبوې او ته په اعتبار د عقیده وي انما المشركون نجس قران کې من لا په اعتبار د عقیده او یا تاسو ته ما ویلی یو خبره مې درته کړې وکړه تاسو یاد ما څه ویلو ما وی چې څنګه د مادیات او خواص دي بعض خوشبوې شي بعض بدبوې دي د قرانګي د غیر مادي خواص د عالم مثال کې ما وی د ګناه خاصیت ګرم دی یا دي د نیکو خاصیت سره یا او بل مې څه ویلو مې ګناه بدبوې ده او نیکی خوشبوې ده د دې وجنا چې ما وې څوک دروغ وای رسول الله مبارک فرمایي نو فرشتي یو بنت منډي وای نو د دې عقیده شرکی ده کفر ده بدبوې ده نو په عالم مثال کې د بدبوې دی او ته اولای نتنا او یا د حقیقت کې اوسم خلق عمر د وسنه جسته او د پلیته په اعتبار د اعمال سره نو لا ترکتهم ما بفرغهم دا قیدیان له د مطعم ابن علی دا وجنا دا ونه دا د جبیر پلار د خپل پلار خبره وکړه دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه د خلکو د ایمان نه مایوسه شول طائف ته نو په طائف کې د طائف درې سردارانو هغه دعوت ورکړه هغه دغه صدره بشي ان شاء الله باب غزوه الطائف کې برتا قصه کوم په جلسانی کې روان دي نو پیغمبر مبارک هغه په کانو غلامان ورپسې کړل او په کانو ویشته او دومره ویشته چې د نبی اسلام مبارک د وجود نبی نه روان شي وینې ته باقاعده او یو ځای کې بیا رسول الله مبارک دمه کړی و چې کوم دې دمه کړی د پاغي یو جمعات جوړ دی زاغه جمعات لته ما پکې منظر کړی الحمدلله نو چې واپس راته نو بیا دې مطعم ابن عدي رسول الله مبارک له امن ورکړ قانون بدل کې او سړی د وطن نه لاړ او هجرت به وکړ نو باس د امن د وطن به مات شو دا د قبایل خپل تاغو قانون نو چې بیا به واپس راته نو د یو سړي په امن کې به داخلي ده نو دا مطعم ابن علي خو هغه وخت یو کافر او مړم کافر دی نو د رسول الله مبارک نه طائف واپس امن ورکو او پټولو مکه په سردارانو وګرځي او غیته و چې ګوره ظلم مکوي دا محمد صلی الله علیه وسلم دې لګیا د خپل دین کې تاسو په څه کوي ورته د نوم تړلې ته دی دې د موږ د کندو یتیمانو مدد کوي او دې ډېر ښه انسان دی درو نه وي رښتونه د موږ امانتونه سره پراتی
نو ګوره دته غږ مه کوئ. نو دې مطعم ابن عدي امن ورکړه رسول الله مبارک له، او د ټولو مکې د مشرانو نه ولا امن واغېسته. نو ځکه رسول الله مبارک دا خبره وکړه که چېرته مطعم ابن عدي کې د جبیر پلار دی دا جمدي وي او ثم کلمني فی هؤلاء په دې بدبویو کې د نجسو کې او په اعتبار د عقیدې نجس دي، انما المشركون نجس، یا په اعتبار د اعمالو خلقو ته د خرابو اعمالو والا ته خلق قسم پلیت وایي په عرف کې عرفي اطلاق شو. او یا دا چې عالم مثال کې د شرک هم دغه بدبویي ده، نو لترکتهم له ای لاجله بدل به مو ته خلاص کړی. ډېرې ډېرې خبرې معلومیږي. یو خدا چې د قیدیانو د بر نه رسول الله مبارک فدیه اخره پرون تېر کړ. دویم څه معلومه شوه، دویم دا چې بادشاه له اختیار دی که د چا د سفارش د وجې نه یې پرېږدي نو پرېښودلی شي، او که هسې په احسان کوي نو قرآن شریف کې ذکر دی واما منا بعد واما فداء. نو قیدیانو سره به څه کوم دا تاله اوس اختیار شو، اما منا کې احسان پرې کوي. دې نه څه معلوم شوه که څوک سفارش کوي او پرېږدی پرېښودی شي. بل دې څه معلومه شوه فدیه مغشتی شي. خو د ټولو نه بهتر حکم څه دی؟ ما کان لنبي ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض وجله. او بل مبادله هم پرې کولی شي. مبادله دا چې زه به دې درکړم دا کافر قیدي او ته ماله مسلمان راکړه، دا ټول جایز دي. رای د امام له اعتبار دی. وقال الليث عن يحيى، هلکه دا خو تعلیق د امام بخاري شو، دا تعلیق نه دی، دا د معمر استاذ دی. د چا استاذ دی؟ ومخکې سند سره چې اسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الليث. ليث د یحیی نه نقل کوي، یحیی تابعي دی، سعید بن مسیب هم تابعي دی. وی واقع شو فتنه اولا. فتنه اولا څو؟ یعنی مقتل زمانه د قتل د عثمان، مقتل ظرف زمان کوا، ظرف زمان. نو فلم تبقي، نو پرې نه ښودې فتنې د اصحاب بدر نه یو کس سره. دې فتنې کې چې دا فتنه واقع شوه، نو دې فتنه کې بدرین ټول لاړل، ختم شو. تاسو پوه شئ پرې سره دې نه مخکې وروسته دې کې ختم شو. وګورئ زه به ووایم چې اکابرین یادومه څوک؟ ځکه د دې عثمان رضی الله عنه د شهادت نه پس علي موجود دی، بدري دی، زبیر موجود دی، بدري دی. پوهېږئ په خبره؟ علي موجود دی، زبیر موجود دی، طلحه موجود دی، دا ټول بدریین دي. نو مراد به د څوک واخلمه؟ ولم تبق من اصحاب بدر هغه اکابر دا نو یا اکثریت نو اکثر له حکم د کل ورکړی دی. ګوره د مسلمانانو منځ کې فتنه دومره خطرناک شی دی چې دومره اهم خلک لاړل. ثم وقعت الفتنه الثانیه، بیا په 3 هجره کې 3 هجره کې دویمه فتنه راغله، هغې ته حره وایي. حره اصل کې سنګستان ته وایي، سنګستان شګلنه ځمکه، دې ته ولې فتنه د حرې وایي؟ دا په دې حره کې د مدینې نه بعد سنګستان کې یو مضبوط جنګ شوی. څنګه جنګ شوی؟ دا یزید د بیعت نه خلکو انکار کړی و اهل مدینه، او د حضرت حنظله رضی الله عنه زوی و عبدالله هغه سره بیعت شروع کړو، هغه سره بیعت وکړو، او د یزید د بیعت نه انکار وکړو. مخکې بیعت کړی او بیا انکار وکړو. نو یزید لښکر راولېږه د دې خلکو د مقابلې لپاره. نو د مدینې منورې نه بار مضبوط جنګ وشو، د دنیا صحابه پکې شهیدان شو. او دا داسې جنګ و چې په مدینې منورې مسجد نبوي کې 3 ورځې مونږ نه دی شوی. یو صحابي وایي زه پکې دننه ګیر شوی وم په جومات کې، تیاره وه بلکل. وی عجیبه دا وه چې کله به د مانځه وخت شو د بانګ، نو ما به د روضې مبارکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د مانځه د بانګ په شانته یو مخصوص اواز واورېده. نو ما ته به پته ولګېده چې دا د مانځه ټیم دی. دومره خطرناکه فتنه وه. نو بس هغه خلک چې چا د یزید د بیعت نه انکار کړی و او هغې نه ځان ویستلی و خلع یې کړې وه، نو څه یې مړه کړل او چا دوباره ورسره بیعت وکړه. نو چې دا راله نو فلم تبق دې فتنې پرې نه ښودل د اصحابو د حدیبیې نه یو کس ته سره دې نه مخکې کړو او ته دې فتنه کې لاړل. خو بیا به ویل چې اکابر څوک وویمه؟ اکابر چې کوم مشرانو پاتې دي.
ثم وقعت الفتنة الثالثة درېمه فتنه واقع شوه دی وایي درېمه فتنه څه ده دا د خوارجو فتنه او نورې فتنې عراق کې یو ځای شام کې ځای په ځای فتنې اوچتې شوې نو فلم ترتفع دا پورته نه شوه وللناس تباخن او د مسلمانانو قوت هم شته دا نه چې د مسلمانانو قوت نشته دا چې کوم وخت کې راوي وایي دې وخت کې د مسلمانانو قوت خراسان ته رسېدلی دی نو مسلمان تکړه دي خو قانون دا دی چې قتال بین المسلمین راشي د الله مدد پورته شي نو بدې سره بیا څه وشو دې فتنې سره دې سره بیا حکومت سلطنت اسلامي ګډ وډ شو لاړ برباد شو د بنو امیه نه پس بنو العباس راغله بنو العباس دونه ظلمونه کړي دي مولانا صاحب زه درته نشم ویلی دا دوی زړه خو بنو امیه ته ډکو نو بنو امیه نه خط باندې واغښتې مړې کړل د دنیا او دې دومره ظلمونه کړي تاریخ الخلفاء کې تاسو وګورئ چې اوه بادشاهان په بنو العباس کې هغه تېر شوي دي ښه اوه پرله پسې چې زوی لګې شوی دی نو د پلار نه حکومت اخیستی پلار یې جیل کې اچولی او یوازې دا نه چې حکومت یې ترې واخیست او جیل کې واچو یارېده چې دا پلار مې بیا رونه ځي هسې نه د پلار د وخت پوج او پولیس د ده لپاره بغاوت ونه کړي نو خپل پلار لی د اوسپنې سلایان ګرم کړي دي په سترګو کې ورته وهلي دي چې ړوند شي کې قصه خلاصه شي دا هغه زوی راغلی دی هغه سره یې دا چل کړی دی دا هغه زوی راغلی دی هغه سره یې دا چل کړی دی اوه بادشاهان بادشاهي خو ډېر خوږ شی دی هغې دپاره څوک پلار کوم ځای ګوري دا مشهور اورنګزیب عالمگیر څونه نیک سړی تېر شوی د عالمگیري د ده په مشوره باندې د عالمگیري لیکلی شوې ده هندیه چې ورته وایي او حافظ قرآن پلار نه باسي واخېست او پلار یې جیل کې واچوه او جیل کې پلار مړ شو نو بادشاه دپاره خلکو څه څه نه دي کړی نو دا ځکه وایي نو یاد ساته چې کله قتال بین قتال بین المسلمین چې کله راشي نو تبی راله یا ولې که ته د استحلال قایل یې چې د دې سړي مرګ حلال دی او د ده حلال دی نو مستحل د حلالو څه شی دی مولانا صاحب دې خپله فیصله کوه کافر کفر ته لاړه او که د استحلال نه مې نو دا دومره کبیره ده چې قرآن شریف کې الله تعالی څه فرمایي چې یو نفس دې مړ که لکه چې ټول دې مړه کړي وي او چې یو دې جمدې که بچ دې که لکه احیا الناس جمیعا او د دې نه خطرناکه رسول الله مبارک فرمایي وی چې د ستا او د جنت منځ کې یو کف وینه راله نو دا ستا او د جنت په منځ کې حایله ده نو بیا څومره مسلمانان په دې کې مړه شو په دې کې دا ډېر زیات ظلمونه شوي دي ورپسې شاه بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت سوريا قال سمعت عروة بن زبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله عن حديث زهري وایي ما د دې څلورو استادانو نه دا حدیث اورېدلی دی په څلورو استادانو کې عروة بن زبیر تابعي دی سعيد بن مسيب د اجلو تابعینو نه دی علقمه ابن وقاص الليثي هو ما شاء الله او عبید الله ابن عبد الله د دې څلورو نه دا حدیث اورېدلی دی حدیث د افق د عایشه او هغه څلور والا نقل کوي د حدیث د عایشه صدیقې نه چې بیبي د نبی علیه السلام ده او چې کله حدیث د عایشه ذکر شي نو مراد به هغه حدیث چې کوم په عایشه صدیقې الزام لګېدلی دی ها كل زهري وي هر یو زما د استادانو اربعون كل من اساتذتي الاربعه حدثني طائفه من الحديث د دې حدیث ته افق یو ټوکړه راته ویل یو ټوکړه راته عروه ویل بل ټوکړه د دې حدیث راته سعید ویل بل راته علقمه بن عبید الله قالت عائشه وي دې سلور ورته فاقبلت انا دا چې عائشه صدیقه بیماره وه او دا جوړه شوه نو دا د اسماتي لتلې وه هغه دا به حدیث کې راشي هغه زمانه کې رواج ده چې ښځو به ځان له یو ځای هغې له به اودس ماتي لتل ویل دا چې ښځو به کور کې اودس ماتو نو دا به عربو ډېر قبیحه ګڼه چې کور کې بدبویي پیدا کېږي نو مناسع ورته وی مناسع دا خاص ځای و د ښځو دپاره هلته د سړو داخله ممنوع وه نو ښځې به دې په هغې کې به اودس ماتو نو عایشه وی د لاړم اودس مې مات کړ نو چې واپس راتلم نو ام مستح را سره وه
مستح څوک ده؟ د مستح مور ده او د حضرت ابوبکر د ترور لور ده، د عایشې د پلار د ترور لور ده. نو را متوجه شوم زه مستح. نو فعصرت تیندک وخوړه مستح فی مرتها، په غټ صادر کې مرت پړولې ورته مونږ وایو. تیندک یې ول تیندک پېژنې چې خپې ونښلي را پرېږدي، په صادر کې خپه ونښته را پرېوته. دا ولې سوچ کې پرته وه؟ ځکه د دې زوی مستح په دې مسله کې مبتلا و، زوی په دې کې ملوث و. فقالت وی تعس مستح دې هلاک شي. خیر یې وکړه، د هغې سوچ کې و غریبه را پرېوته. ما وی بئس ما قلت، خرابه خبره دې وکړه. تصبین رجلا، ګوره سب ما کلام فحش نه دی ویلی، یاد دی دا کنزل خیره هر کلام قبیح ته وی. تب کن بدرت وی اغی رجل تا شهید بدرن دے مناسبت دباب شو. فذکر حدیث الافک، نو دا حدیث په تفصیلی رازی د امام بخاری رحمت الله علیه په متعدد یو ځای کې څلورو صفحو کې براشي تفصیل به التویم درتا. نو مناسبت دباب څه شو چې د مستح زوی مستح ابن اساسا دا بدری دی. ورپسې شاه وبه قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن قريح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب رضي الله عنه قال ابن شهاب ده رسول الله مبارک د غزوات ذکر وکړي کې اختصار دې دلته نه ذکر کړي. نو بیا سوي وی هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بیان مغازي، دا بیان د غزوات د نبی رسول الله دی. فذكر الحديث، دې حدیث نه بدر مراد دی. نو په دې مغازی کې د بدر ذکر وکړو. نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو یلقیهم، ابوی ته خبر ورغورځولا. یلقیهم سمانا خبره، یعنی ابوی ته پیغور ورکاو. هل وجدتم، دا چاله قلیب بدر ولا یاد دی، یلقیهم دا خبره ورغورځا ولا دی ورته پیش کا ولا عاری ورکاو. هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا؟ قال موسی قال نافع قال عبد الله بن عمر قال ناس من اصحابه، دا سوکو عمر یا کیدی شي ګڼ کسانو، یو عمر پکې مو. یا رسول الله اتنادي ناسا امواتا؟ قال رسول الله ما انتم باسمع لما اقول منهم، خبره مې اته کړې ده. نو په جميع من شهید بدر، ټول هغه چې حاضر دي بدر ته چې کوم قریش دي مهاجرین، ممن خو هغه ضرب له بسهمه چې حساب ورکړی شوی ده، ځکه عثمان خو پکې ونه حساب ملاو شوی ده. ما تاسو ته ویلي اته کسان په دې کې شریک نو، او رسول الله مبارک عیسی ورکړه هغه به تېره شوې ده. ممن ضرب له بسهمه 81 رجلا، څومره مهاجرین؟ یو اتیا، باقي انصار یو اتیا. وكان عروة بن الزبير يقول قال زبير وي قسمت ثمانهم في حيثية تقسيم شوي، نو حيثية سل شوي. أنا كسؤالك چې کسان یو اتیا دي مهاجرین او یې سل ورکوي، د مولانا صاحب تاسو ته ما ویلي اسه کنه نه تېر شوې دا مسله چې پیاده له یوه حصه د راکب له څو دي؟ 2 حصې، او یا کیدی شي چې بعضو له رسول الله مبارک د خمس نه ورکړي وي. خمس ته پیغمبر په اختیار دی، نو ځکه حصې متعدد شوې مخکې ده. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروه عن ابيه عن الزبير رضي الله عنه قال ضربت يوم بدر للمهاجرين ب100 خبره مې درته وکړه. بابو اوس مولانا صاحب ځان پوه کا، اخر کې د بدر دا واقعه خلاصېږي. نو امام بخاری رحمت الله علیه چې په دې مخکې احادیثو کې کم نمونه واخیستل هغه ته ذکر کوي. دا ټول بدرین نه دي، ګورئ دا چې اوس نمونه کم ذکر کوي دا کم بدرین دی وایا، دا چې مخکې امام بخاری په دې احادیثو کې وایي دا د په شرط کې کوم احادیث پوره او هغې کې کم نمونه راغلي دي. نور خو ته په خپله فیصله کړې ده چې د بدرینو تعداد د رسولو برابر او د اصحاب تابوت برابر ورته تېر شوي. نو دا هغه نمونه درته ذکر کوي، دا ټول 314 نه دي، دا هغه دي چې امام بخاري په دې احادیثو کې یو انفرادي ذکر کړی دی، اوس یو ځای کوي. نو دا درته زه وایم تاسو پرې لږه لږه خوله ورسره وړقوئ. ما خو درته ویلي وو چې وظیفة اسمائهم تنجو من کل کرب، په محقق دواني او په مولانا انور شاه کشمیري مې حواله درته درکړې ده. نو دا ټول نه دي، خو لږه خوله پرې وړقوئ ما سره. باب تسمیه منسوبیه من اهل بدر فی الجامع، زما په دې جامع کې چې جامع د امام بخاري دی ټول نه.
رمبيسوك النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم ذاك رئيس البدريين رئيس البدريين امام المجاهدين امام البدريين رسول الله مبارك امام المجاهدين امام البدري تو چې کله ودرېږم رسول الله مبارک ته سلام اچوم کنه نو هغه چې کوم اوصاف الصلاه والسلام عليك يا رسول الله نو زه ورته دا پکې وایم چې الصلاه والسلام عليك يا سيد الانبياء والرسل الصلاه والسلام عليك يا امام المجاهدين الصلاه والسلام عليك يا سيد البدريين ويا امام البدريين دور تمام مقابل رسول الله مبارک په اوصافو کې هو قیمتي وصف د نبوت نه پس جهاد والا وصف دی نو دا وصوي النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم اياس بن البكير رضي الله تعالى عنه بلال بن رباح مولى ابي بكر القرشي وذكر بلال درس موصوف ته دا صفات شو حمزه بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله تعالى عنه حاتم بن ابي بلتعه حليف لقريش رضي الله تعالى عنه ابو حذيفه بن عتبه بن ربيعه القرشي رضي الله تعالى عنه حارثه الربيع الانصاري رضي الله تعالى عنه قتل يوم بدر فرد شهيد شويلي وهو حارثه بن سراقه يدرك او دیسو كان في النظاره تماشا کوله چې غشراغه ولګي چې مور رسول الله مبارک ته فرمایي چې خلک وایي چې په جهاد کې نه دی مړ نو قبل خاطري ترا ما دسناو تبوي ما اسناو او بس جنت ته صبر وکړو نو حضور پاک کو فرمایي الجنه واحده او هبلتي تیر شوی دي کنه په مخلص یو جنت ولري خبيب بن عدي الانصاري رضي الله تعالى عنه الصحابي رضي الله عنه رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه رفاعة بن عبد المنذر رضي الله عنه أبو لبابة الأنصاري رضي الله تعالى عنه زبير بن العوام القرشي رضي الله عنه زيد بن سهل ورا لا زيد بن سهل نمدي أبو طلحة كنيا دا دوني أبو طلحة كنيا أو زيد نمدي زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أبو زيد الأنصاري رضي الله عنه سعد بن مالك أبو سعيد الخدري والدوي الزهري رضي الله عنه سعد بن قورة القرشي رضي الله عنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي رضي الله عنه سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه زبير بن رافع الأنصاري رضي الله عنه وأخوه داغرور دے رور سوک دے زهير مزاخر دے تیر شوی دے کہ ظهير او مزاخر دا ابوه دا لگا عبداللہ ابن عثمان دا سوک دے دا ابو بکر صدیق نوم دے اسی نجوے دا عبداللہ دا غرور نوم دے تیر نو دے کوئی ضرور ظهير مزاخر دے تیر شوی دے او بيت عبد الله ابو بكر نمده عبد الله بن عثمان ابو بكر الصديق القرشي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه عبيدة بن الحارث القرشي رضي الله عنه عبادة بن صامت الانصاري رضي الله عنه عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه عثمان بن عفان القرشي رضي الله عنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته لذا له خدمت تبارك له وإذا تم إن خدمت كوا وذهب له بسهل علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي رضي الله عنه عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه عامر بن ربيعة العدوي رضي الله عنه عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه عبيد بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ودامة بن منصور رضي الله عنه قتادة بن نعمان الأنصاري رضي الله عنه معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه معوذ بن عفان رضي الله عنه وأخوه داغرور مالك ندي داغرور معاذ ابن عفرا دي داغرور سوق دي معاذ ابن عفرا تير
دا مالک بل کستے گوری مالک ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ دا مالک سوکتے ابو اسید بل ندی دا دا کنیا دا ابو اسید دا کنیا دا مالک ابن ربیعہ چے ابو اسید انصاری رضی اللہ عنہ مرارت ابن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ معن ابن غین الانصاری رضی اللہ عنہ مستح ابن قصاص النفر عباد بن المنقلب بن عبد مناف رضي الله عنه مقدار بن عبد الكندي حليف بن زهرة رضي الله عنه هلال بن أمية الأنصاري رضي الله تعالى عنه دا اغا کسان نمونه ذکر کر کہ امام بخاری پا جامع کے مخی ذکر شوی یا در اکوا نو دا نمونه مولانا صاحب دا دے فیدی ڈیری دی دا چه لولے اللہ بفیدہ در کے مولانا یو خبر درتا ہو فدی دا بدعات و بعض خلق ہوئی دا سا بدعات دے انکا محقق دوانی و انور شاہ لگلی دی کو یو خبر دستاس و ذہن کی کیرم دا برازی دا بدعات مانا لغوی اصطلاحی اقسام کی بدعات تقسیم بدا بدام بیما کہ تقسیم دا بدعات حسن و سید اشتا و کنشتا کل بدعات اسبلال و غیرہ فدی بطول تفصیل دا تا مکمل پل زہر آروان دے خود دون انتی و خبر کم اغدا چی پا وظائفو او پا علاج دا بدعاتو اطلاق نکی پا وظائفو او پا علاج دا بدعات اطلاق نکی کتا یو علاج کے کہ اغا جسمانی علاج کے او کتا روحانی علاج کے اس بدعات نکی یو صلی باندې دم چو دا دما یو روحانی علاج جو پاغه د دم چو بدون ولا کافی ده چې د دم الفاظ ټیکی الفاظ شرکی الفاظ د ګنانی دون کافی ده نور په دم باندې او په علاج چا د بدعت اطلاق دی باندې د بدعت اطلاق ولی بدعت اطلاق نه کیږي دا چې څوک علاج په دم کوي د دا اعتقاد نوی چې د شریعت نوم دا ثابت دی د اعتقادی چې دم په شریعت کې شته بدون کافی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معتزله مذهب نه مانو چې رسول الله مبارک دمونه په خپل مچولې دي صحابه مچولې دي بلکې حضرت جبريل علیہ السلام پر رسول الله مبارک دم مچولې او حضرت ابراهیم علیہ السلام په حضرت اسماعیل او اسحاق علیہ السلام دم مچولې دي کې بچټ ځکه نه راځي چې دې کې مستقل کتاب الطب والرقاء التبا تفصیل دا تقوم دارا تسیر تجمان نو دون مالا کافی دا چی پا وظائف او پا کلمات و پا الفاظ صحیح و دم کول شے اس کم دم چوما دم اختیار دیکھ مالا شریعت اختیار را کرے دیکھ علاج دی زخود شریعت نا دا کدے و مخصوص دم چوم چلکا دا دم دا فلان کشی دا پارا دے نو دا دا تجربے نچا معلوم کری یا چته یو نیک سړی دی بزرگ هغه ته الهام شوی یا یو نیک الهام څه ته وایي ولته القاء هغه ته القاء شوی دا چې دا دم واچوه پاچولې دی سړی خدای جوړ کړی یا د په ذهن کې دا الفاظ د دې مرض لپاره مناسب دي د په ذهن کې هغه استعمال کړ هغه سره خشو بل استعمال کړ هغه سره خشو بل استعمال کړ هغه سره خشو مریدان او شاګردان ته بیا سوي وی دا دم د پلان کې د لپاره استعمالوي او چلوي نه پوهې په خبره نو دا مخصوص دم د مخصوصي بیماری لپاره دی باندې څوک دا نه وایي چې دا د پیغمبر نه دغه ثابت دی دا څوک نه وایي چې رسول الله مبارک دا ویلي چې دا د شریعت اړه دی او بدعت هغه ته وایي چې غیر دین څه ګڼي دین ګڼي با پختو کې به نو تفصیل بلوست راځي نو دا خو څوک دین نه ګڼي مطلق دم هغه ته بدعت نشم ویلي هغه په حدیث ثابت دی او دا مخصوص دم دی باندې بدعت اطلاق ځکه نه ورکوم چې زما د اعتقاد نه چې دا د شریعت سره زما د اعتقاد نه چې د پیغمبر نه دغه ثابت دی نو ولې وته بدعت وایي په دې کې دا رنګ دا چې کوم وظایف وایي نو بس مال اگر چې د دې وظایف خپل اسانید شته نقشبندیه شریفه مبارکه طریقه قادریه مبارکه سهوردیه او چشتیه د دې خپل مستقل اسانید او اغا سند رسیدلې دي حضرت علی رضی الله عنه تا او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه تا او دا اغا نفس رسول الله مبارک ته رسیدلې خو بالفرض یو وظیفه داسې وي چې تعالی یو پیر څخه درکړه او دا اغه سند دی نو دا خو څوک دین نه ګڼي دین ګڼي با پښتو کې
نو بدعت وته نشي ویلې ولې اصل دا کافی دی چې رسول الله مبارک د ذکر ترغیب راکړي دا کافی دی بدعت نه پدې وته اصل دا کافی دی چې پیغمبر مبارک د الله د نومونو تفضیل ايما تدعو فله الاسماء الحسنى قران نو قران نبی شي هم دا پر بل نشته بعد خلک وي دا وظایف د پیغمبر مبارک نه په کوم ځای کې ثابت دي خدای نه وخت قران نه ثابت دي لله الاسماء الحسنى فادعوه بها دي کنه دي نو هر اسماء الحسنى ته ویل شي ذکر کول شي ورته کول شي دیونه شي ویل حافظ ابن تیمیه په فتاوا کې لري خیر دا خو پکې بل خبره رااله خدا یو ضروری خبره ده هغه په مجموعه الفتاوا کې لري ما سره شتا هغه وی الله الله ولا ذکر بدعت دی یا الله وایا نو پیدا خوښتا کنه ادعو یا الله لا تندا دا ثابت شو الله واحد وایا الله سميع وایا الله جليل وایا الله الله مفرد دوی بدعت دی ولی واذا نشته په حدیثو کې نو ما په خپل مجموعه الفتاوا په حاشیه لیکلي دی ورته چې ما له حق نه حاصل کېده تاسو په غټو علماء باندې تنقید وکما خو یو خبره کول شم او غدا چې قران شریف کې رب العالمین څه فرمایي لله الاسماء الحسنى فادعوا بها نو الله نوم ویل شي او کته دا مفرد دی او مفرد نه دی دا منادا ده حرف ندا محذوف دی قران نه دلیل دی یوسف اعرض عن هذا یا یوسف نو دا مو چې الله او ذا منادا نشو منادا صرف د الله نوم دی بیا ما سره حدیث شته د ترمذی حدیث دی مضبوط سند سره دی سوی لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله یا الله نه الله واحد نه بلکې سوی چې ترسو په مقدس مکه الله الله ویل شي قیامت بن راځي او چې دا الله نوم بن شو نو قیامت بن راځي صرف الله ویل شي دی پته لګي چې الله ذکر جایز دی جایز نه د قیامت دراتلو د پاره صد سکندر دی نو د څنګه وی چې نشتا او بل مې د طبرانی د موجم کبیر حواله ورکړه چې رسول الله مبارک فرمایي چې من قال مره الله دا څه ریا نشتا یا په مقدر کې یا بس کې لکه یوسف عارض عن هذا او یا مطلق ندا شو مطلق لفظ الله شو نو الله در تدریز الاواز در کوي ولی بندا ولی بندا ولی بندا نو دا ذکر الله شو کنه او بیا مې لیکلي دي چې حضرت دوی سره لیکن په اذکار او وظایفو کې چې کوم تخصیصات دي نو دی باندې کوم د بدعت اطلاق کی بس مالا دا کافی دا چې پیغمبر مبارک د ذکر ترغیب ورکړي چې ذکر کاوه دا الله نوم وینا ذکر شو دا مالا کافی دا بدعتیت نه خبره وته او کدوې پر مخصوص کیفیت د رسول الله مبارک نه ثابت نه ذکر وته بدعت به ما مولانا یو خبره وره پر مخصوص کیفیت د رسول الله مبارک نه ثابت نه نو ذکر بدعت ورته به ما نو تاسو پړم به حدیث کې د الله اکبر په دغه کې ویلي چې دا امام شافعي په نسبت باندې څه شي ساجایې دي الله اکبر هم او الله نو ما ته په حدیث کې الله اکبر شافعي سوي مانځ کې ویل شي هغه تر مبتدع او امام ابو یوسف سوي الله اکبر الله الاکبر الله کبیر الله الکبیر الله الکبیر ما ته حاجت حدیث کې شاب مفهوم ټیک دی هغه تر مبتدع وي او امام ابو حنیفه سوي هر لفظ چې دال دی په تعظیم الله اجل دا ما ته حدیث د شاب په دې مجموعي سره نو مولانا صاحب د ذکر او اذکار د پاره بس دا کافی دی چې پیغمبر مبارک د ذکر په ترغیب ورکړي او الله پاکم د ذکر ترغیب ورکړي او ذکر ویلی تا چې هر هغه لفظ د خپل نه دا شي چې الله تعالی په ځړ کې په خاطر کې ملحوظ شي دې کې څه او کدا مخصوص ذکر وې ته نو مخصوص ذکر کته وې چې دا د پیغمبر نه دغه ثابت دی یا بیا به ته بدعت وې چې پیغمبر نه دغه ثابت نه او چې څوک کوي هغه دا اعتقاد نه کوي چې دا الفاظ د پیغمبر نو په دغه طریقه ثابت دي یا درې شو کنه نو په دې د بدعت اصلاح کوي نه په دغه د بدعت اصلاح
نه په علاج د بدعت اطلاق کېږي، ثواب په نیت یې کوه، او نه په دې ذکرونو د بدعاتو اطلاق کېږي د خدای بنده. ولې خلک د ذکر نه منع کوي؟ نو دا د خلکو سوچونه دي نن سبا کمزورې سوچ لري. توګي تسبیح بدعت دی. هلکه تسبیح څه شی دی؟ یو کس ما ته وایي اتحاسب مع الله، الله سره حساب کوي. یو تور عربي راته وایي په سعودي کې ما تسبیح اړولې، ما ته وایي هذه بدعه. سختار مې دا بدعت دی. یو مې دا دوکانونو کې ولې خرڅوي؟ د سعودي ټول دوکانونه دې ډک دي، ولې بدعت خرڅوي؟ ولې کنه؟ او نن سبا خو اجماع ده په دې ټوله دنیا کې تسبیح وړي، اجماع مخالفت کوي. نو ما ته وایي تحاسب مع الله، مې رسول الله مبارک دی وایي چې زه سل کرته استغفار وایم الله سره حساب کوي. او پیغمبر چې وایي چې 30 کرته دا وایي 30 کرته دا نو الله سره حساب کوي. څه وایي غړي وایي دا الله سره دې حساب نه کوم. او رسول الله مبارک دی دومره کرته دا وایي دومره دا وایي د دومره ګناهونو ستا دا دغه شو کفاره شو. نو حساب نه کوم. خو ما چې یو عادت ځان لکې خو د هغې مقصد دا چې دومره کرته ویم دې نه کم ونه وی حساب نه کوم. او ګوره حساب خو ثابت دی. او ما عبدالله ابن عمرو بن العاص په هډوکو باندې کړی دي که او ابو هریره ځان له په تار کې غوټې اچولی وي نو مبتدع و عیاذا بالله. تسبیح چې دي مذکري دي. څه شی دی؟ مذکري. او څوک وایي ذکر قلبي بدعت دی. ماشاءالله په ذهن کې په خپل قلب کې د الله د نوم استحضار خو مطلوب دی. ذکر لساني ته ذکر قلبي مشته. خو خیر دلته مې خبره اوږده شوه، دا به ټول راځي تاسو له یو به نه پاتې کېږي انشاءالله. نو بعضې کسان د ذهن نه کوتا وي، سرسري نظر والي، نو په معمولي خبره د بدعاتو اطلاق کوي. دا چې نومونه موږ اخلو تبرکا، تبرک خو ثابت دی زموږ ولې تبرک به آثار صالحین هم ثابت دی. دې کې څه خبره؟ نو دا نومونه اخیستل او په دې نومونو باندې الله پاک ته تقرب حاصلول او د دې نومونو په توسل د الله نه سوال کول. تاسو ته تپوس کوم د دې نومونو بدرینو نومونه چې امام بخاري شمېرلي دي نو بدعت یې کړی وایي که درته ونه شمېرل درته درته ونه مبتدع شي. نو دا نومونه برکتي نومونه دي. نو که دا نومونه د ذکر کم نو باعث ته ثواب شو. نو چې کوم شي عمل صالح دی نو په عمل صالح باندې خو ته توسل هم نه وی شي. هغه توسل په امواتو باندې اختلاف لري، هغې کې به تفصیل درته وایم، لیکن توسل په اعمال صالحو کې خو هروسې اختلاف نشته. دا خو یو عمل صالح دی. حاصل د خبرې دا شو چې دا نومونه زموږ بعضې علماو لیکلي دي چې دا نومونه چا سره په جیب کې وي او دې یو عدالت ته لاړه چې جج او قاضي فیصله کوي نو دې به پکې خدای بری کوي د دې نومونو د برکت. نو دا نومونه مولانا صاحب مخکې دلته چې مدرسه کې چا کړي اوس یې درې نو هغه بیا راوړه که چې کوم دي طالبانو له ورکړې بیا د طالبانو سره بیا شي ښه تا سره پراته دي نو بس دا به ځان سره خبر ته وړي او طالبانو له ورکړه که خیراتي کې په پیسو مولانا چلیا د چا توصیل کولی دی کې زه ګوتې نه وم دا ستاسو خپلې کیسې دي بس په مولانا صاحب. یو ذهن کې به بله مسله اچوي خو دلته به چټ ما پسې نه رالېږي. په وسایلو په اسبابو د بدعاتو اطلاق نه کېږي. د بدعاتو اطلاق ورې په مقاصدو کېږي. د بدعاتو اطلاق په چا کېږي؟ په مقاصدو. خیر دا به راځي تفصیله. دم کول د هغې نه کاروبار جوړول چې په هغې پیسې وګټي کاروبار جوړول څنګه دی؟ جاهل دی که نه دی؟ مولانا صاحب پرېږده وه مړه پرېږده چې پیسې ګوره دوه قسمه دي. یو خو داسې دمي که نه یو داسې دمي. بعضې خلک داسې دمونه اچوي